چې نیمې شپې به دې نه چورلکۍ کې به ډاکټران ډرېدو خپله ډیوټۍ کوله چې دا پیري بچی 12 12:30 1 بجې هلته وځي. نو نسیم خان وی ډېر آیا دوست آیا دا کوم کار تا کوهاټ دپاره کړی دا تا ته ډېر اول پکار و. عوامي نمایندګان چې کوم دلته مشران راغلي وو هغو نه مو هېڅ ګیله نشته. سیاسي اختلافات مې ورسره خپل ځینې دي خو شکریه یې په دې ادا کوم چې د کوهاټ دپاره نن یوه غونډه شوې ده او دو ټایم مو بس دی را دلته حاضري کړي. که څوک ملګري دونه په دې خبرې خفه کېږي چې دا کار دو غلط کړی او زه یم چې دا قابل معافي دي دو باندې خپلې مجبورېنې دي هغې مجبورېنو نه باوجود دو خپل ټایم مو بس دی مو ته حاضري لګولې دی مو تاسو ته عزت یې ورکړی. خو که تاسو دا توقع کوئ چې دا به موږ ته دا مسلې حل کوي او موږ په ارام باندې ناست نو دا تاسو غلطي ده. دې غونډې مقصد کوهاټ خدمت ده او د کوهاټ خدمت لپاره دا ضروري نه ده چې حاجي ساجد مو مخکې کېږي امان وکیل مو مخکې کېږي نظیم افریدي مو مخکې کېږي. دې کې به هر یو کوټې خپلې برخې خپله حساب واچوي که هغه صحافیان دي که وکیلان دي که تاجر برادري ده که سیاسي پوسټونو باندې دي. دا کوهاټ نن ژاړي لګی دې باندې ډېرې سترې خبرې کېدی شي خو اول خبره دا ده چې الزام په ما ده الزام په تاسو ده. مو همیشه هر یو خبره سنجیده نه ده اخیستې. دا نن غونډه څه غیر سنجیده خبره نه ده دا ډېره قیمتي خبره ده. دا د مستقبل ده دا کوټې تا د بچو مستقبل ده دا د تا ذات مستقبل ده. ورکې کا چې آرټیکل 158 ده 163 ده ما آرټیکلو سره کار نشته. زه به تا ته وکالت وښیم زه به تا ته خپل کوهاټ حوصله وښیم زه به تا ته کوهاټ خلکو دا جرأت وښیم چې انشاءالله زما د کوهاټ سیمې خلک یو شي دا په یو بیت باندې شي او بیا هغې نه بعد هتکړنې سکرګي ورته لګي انشاءالله موږ ته به خپل ګیس چې کوم حق د هغه وملویږي او د کوهاټ بجلۍ مسله به حل کېږي. خو توقع مې دا ده چې منتخب نمایندګان امپیګان منسټران صاحب الله دې تاسو ته نوره ترقي درکړي چې موږ ته مې کوم عزت راکړی. خو یو سوال درته کوو چې کومې خبرې کې تاسو نه پوهېږئ نو داسې تجربه کار خلک هغې فیلډ والا شته چې هغو ځان سره کېنوئ هغه غریبان راوغواړئ تاسو مسئ لغو نه پوهه پرې والئ نو انشاءالله کوهاټ ته به خپل حق ملیویږي. که تاسو په ځان باندې کوی شوی نو نن به دا غونډه نه وی شي. نو دې الفاظ سره زه پروګرام ختموم ویلې چې راپسې ټایمر وایس لګېدی ده ترې نور مې درته زړه تشولو د امید سره چې دې پروګرام آغاز نن وشو. دې ټولو دا وعده ده چې کوهاټ حکومت لپاره یو خدمت وکړو خپل ځای کې به خپلې ذمهوارۍ پیش کوو او د نسیم افریدي سره مټ په مټ نسیم افریدي صاحب الله ته د نورو ترقۍ دې ورکړه چې تا موږ لپاره د کوهاټ لپاره دا سوچ اخوا روانه ده.